بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت، چې نن به انشاءالله د حدیبیې د صلح په هکله وغږیږو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې خوب ویني. د هجرت په 6 کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخل شوی او د بیت الله شریف نه سره د خپلو ملګرو طواف کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا خوب ولیده، سهار دا خوب خپلو ملګرو او اصحابو ته بیان کړ. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خوب په اوریدلو سره ډیر خوشحاله شو او دا یو زیری وباله، ځکه چې ډیره موده تیره شوې وه چې د مکې او کعبې څخه لرې شوي ول او زړونه د بیت الله ګرد چاپیر طواف ته ډیر شائق ول. مهاجرین چې په مکه کې زیږېدلي او لوی شوي ول او هغې سره ډیره مینه درلودله، د مکې تللو ته ډیر لیواله ول. په داسې حال کې چې قریشو هغوی مکې ته د داخلېدلو څه منع کړي ول، نه یې پرېښودل چې مکې مکرمې ته داخل شي. خو کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته د مکې د تګ خبره یاده کړه، ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مکې ته د تګ لپاره تیار شول. پیغمبر علیه السلام دا اعلان هم کړ، ډیر لږ کسان چې هغوی د یادولو وړ نه دي هغوی دې سفر نه پاتې شول. د هجرت په 6 کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو 1500 اصحابو سره یا 1400 یا 1500 اصحابو سره د عمرې د ادا کولو په نیت د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې په لور وخوځېد. او کله چې مکې مکرمې ته نږدې شو، د حدیبیې سیمې ته ورسېد. هلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو واچو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدارنګه صحابه و کرامو د ځان سره هدایاوې څاروي روان کړي ول او ټولو احرامونه تړلي ول، تر څو قریش پوه شي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغوی ملګري د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي دي، د بیت الله تعظیم لپاره راغلي دي، د جنگ لپاره نه دي راغلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل یو ملګری د ځان څخه مخکې د قریشو د احوالو د راوړلو لپاره ولیک. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غسفان منطقې ته ورسېده، هغه کس چې بشیر بن سفیان نومیده راورسېده، رسول الله ته ویلې ای رسول الله، د کعب بن لوی قبیلې ستاسې مقابلې ته ډیر جنګیالي راټول کړي دي، هغوی تاسې د بیت الله د طواف څخه منع کوي او جنگ به در سره وکړي. همدارنګه قریش هم دې ته آماده دي چې د هغو په سر کې خالد بن ولید او همدارنګه ابو سفیان دي، تاسو سره جنگ کوي. تاسو کله هم نه پرېږدي چې لاړ شئ مکې مکرمې ته او د بیت الله نه طواف وکړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیبیې په بل سر چې هغه ځای سنیة المرار نومیږي چې 25 کیلومتره د مکې مکرمې نه لرې دی، د اوبو د یوې چینې سره چې په هغې کې ډېر لږ اوبه وي، رسول الله هلته پړاو واچو. صحابه کرام راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د تندې شکایت وکړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل تیرکش څخه یو غشی ورکړه او دا یې ورته ویلې چې دا په اوبو کې واچوئ. کله چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غشی دوی په اوبو کې واچوه، د چینې نه دومره اوبه راووتلې چې ټول لښکر پې خړوبه شه او اوبه هماغسې روانې وي. قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ څخه په ویره او په روب کې وغورځېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتل چې د خپل یو ملګری او استازی قریشو ته واستوي، تر څو هغوی خبر کړي چې موږ د جنگ لپاره نه یو راغلي بلکې موږ د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښته، هغه یې قریشو ته واستو.
او دا یې ورته ویلې چې ته قریشو ته ووایه چې موږ د جنگ او جګړې لپاره نه یو راغلي، د عمرې لپاره راغلي یو، او هغوی اسلام ته راوبله. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویلې هغه نارینه او ښځینه مسلمانان چې په مکې مکرمې کې ژوند کوي هغوی ته ورشه او هغوی ته د فتح او د کامیابي زیری ورکړه، او دا خبر ورکړه چې الله رب العزت خپل دین په مکې مکرمه کې برلاسی کوي، چې بیا به په مکې مکرمه کې د ایمان او د دین پټولو ضرورت نه وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته لاړ. ابو سفیان او همدارنګه د قریشو نورو مشرانو ته ورغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې هغوی ته ورورسو. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د پیغام اورولو څخه فارغ شه، د قریشو مشرانو ورته وویل که ته غواړې نو د بیت الله څخه طواف کولی شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ویلې تر هغې به زه طواف ونه کړم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف نه وي کړی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مکې مکرمه کې دی چې حدیبیې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوازه رسیږي چې مشرکینو حضرت عثمان په شهادت رسولی. نو دلته پیغمبر علیه السلام بیعت کوي خپلو صحابو سره چې هغه ته بیعت رضوان ویل کیږي. پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسید چې قریشو عثمان وژلی او په شهادت یې رسولی. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیعت دپاره راوبلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ونې لاندې ناست و چې ټول مسلمانان ورته راټول شول او په دې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه چې د عثمان انتقام او بدله به اخلو او تیښته به کله هم نه کوو. دا اوازه را رسېدلې وه هغوی ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس راواخیست او ویل چې دا د عثمان لاس دی او دې بیعت ته بیعت رضوان ویل کیږي چې په حدیبیه کې د سموره ونې د لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه و کرامو کړی. الله رب العزت په سورة فتح کې د دې بیعت په هکله باندې داسې فرمایي لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. په رښتیا چې الله رب العزت د مؤمنانو څخه هغه وخت راضي شو چې تاسو سره د ونې لاندې بیعت کاوه. الله په هغه وخت کې د مسلمانانو څخه راضي شو. د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ څلور هیئتونه تبادله شول، لاړل او راغلل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل لپاره دا ویل چې موږ د چا سره د جنگ لپاره نه یو راغلي، موږ د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي یو. لیکن قریش په خپل عناد باندې او په خپل ضد باندې کلک ولاړ ول. د قریشو له استازو څخه یو عروه بن مسعود ثقفي و. هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته ناست و. خبرې کولې او د خبرو په جریان کې به یې کله ناکله لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې ګیرې ته ورتیر کړ. دا د عرب عادت. مغیره بن شعبه رضی الله عنه توره په لاس د رسول الله تر څنګ ولاړ و. کله به چې عروه خپل لاس د رسول الله ګیرې ته اوږد که حضرت مغیره به هغه عروه ووهه او ورته به یې ورزیاته کړه چې د رسول الله د ګیرې څخه دې لاس لرې کړه له دې مخکې چې توره تا ته در ورسیږي. عروه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا څوک دي؟ رسول الله ځواب ورکړه دا د ستا د تره زوی مغیره بن شعبه دی. د لیدنې کتنې وروسته عروه بیرته قریشو ته راستون شه. قریشو زه کسرا او قیصر ته تللی یم. ما د قیصر پادشاهي هم لیدلی، نجاشي او د هغه د تخت د لیدلو فرصت هم په لاس راغلی، خو په الله قسم چې یو پادشاه مې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر نه لیدلی. په الله قسم چې د هغه ملګري هغه هیڅ کس ته نه سپاري. اوس نو ستاسې کار دی په خپله تصمیم ونیسئ او پرېکړه وکړئ. دا د صحابو مینه و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، حتی چې د ویناو په وخت کې څوک نه پرېښودل چې رسول الله ته لاس نږدې کړي. دا خو لا پرېږده چې د هغه په شان کې ګستاخي وکړي. اما نن د اسلامیت او د انسانیت دښمنان دي چې کله د الله د کلام په شان کې سپکاوی، کله د دین په شان کې سپکاوی او کله د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی کوي. نشته هغه صحابه مسلمانان ټول ضعیف الایمان دي، چا د غلامي حلقه د کفر په غاړه کې اچولې ده، خو بیا هم شته
چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه به دفاع کوي او دې ظالمانو او وحشیانو ته به هغه سزا ورکوي لکه څنګه چې صحابه ورکړي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. یو صدیق اکبر و ګران رسول سره چې تللی و، یو صدیق اکبر و ګران رسول سره چې تللی و، څومره د مکې د مشرکینو پرې ظلمونه دي، ګران رسول الله دې ورسره نور لښکرونه دي، فتح د مکې د ور روان سپین کاروانونه دي، ګران رسول الله دې ورسره نور لښکرونه دي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشرکینو سره تړون او صلح کوي. دا تړون او دا صلح اگر که په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې ډیره درنه تمامه شوه، خو هغې ځان سره ډیر ښه حکمتونه درلودل چې په هغو کې د مکې مکرمې فتح هم شاملل. قریشو په آخري ځل د استازي په توګه سهیل بن عمر راولیږه. هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیناست. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صلح کوي او صلح په څلورو شیانو کوي. په صلح کې څلور مادې شاملې دي. اوله ماده یې دا وه چې سږ کال به تاسې عمره نشئ کولی. دویمه ماده یې دا وه چې 10 کاله به زموږ او ستاسو پر ترمنځ باندې اوربند وي، جنګ به نه کوو. دریمه ماده یې دا وه که د مشرکینو نه تاسو ته څوک درځي هغه به موږ ته راسپارئ، او که ستاسو نه څوک موږ ته راځي هغه به تاسو ته نه درسپارو. او څلورمه ماده یې دا وه چې هر څوک غواړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم صف ته ورشي ورتلی شي، چې د هغه په حمایت کې داخل شي، او که څوک غواړي چې د قریشو صف ته راشي د دوی په حمایت کې شامل شي، شاملیدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښت. حضرت علی کرم الله وجهه ته یې وویلې چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل وی قسم په الله چې موږ خو رحمان نه پیژنو، داسې ولیکه چې بسمک اللهمه لکه څنګه دی چې پخوا لیکل. مسلمانان یو ځل په قهر شول او ویل چې خامخا به بسم الله الرحمن الرحیم لیکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ولیکه چې بسمک اللهمه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل چې ولیکه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د فلانی پر منځ تړون دی. سهیل ویل په الله سوګند که موږ ته د پیغمبر په حیث پیژندلی وی ته به م د بیت الله څخه نه وی منع کړی او نه به مو ستاسو سره جنګ کړی وی، بلکې دا ولیکه چې دا د محمد د عبدالله د زوی او همدارنګه د سهیل ترمنځ تړون دی. رسول الله ملیکه هذا ما صالح علیها محمد بن عبدالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په الله قسم چې زه د الله رسول یم اگر که تاسې مې دروغجن بولئ. بیا حضرت علی کرم الله وجهه ته امر وکړه چې د رسول الله لفظ وران کړه. حضرت علی کرم الله وجهه قسم وکړه چې زه نشم رانولی ځکه دا زما د ایمان برخه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما ته یې په ګوته کړه چې وران یې کړم. د ورښودلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لفظ وران کړه. نو داسې ولیکل شه دا د محمد بن عبدالله فیصله ده چې موږ ته به د بیت الله د طواف اجازه وي. سهیل ویل د دې لپاره چې عرب ونه وایي چې قریشو له ویرې دا روغه کړې ده نو باید داسې ولیکئ چې مسلمانانو ته باید په راتلونکي کال کې د بیت الله د طواف اجازه وي. چې ظالمان و د عناد او د حسد نه ډک ول. بیا سهیل ویل دا هم ولیکه چې زموږ څوک اسلام راوړي او تاسې ته درشي تاسې به یې موږ ته بیرته راکوئ. مسلمانانو په حیرانتیا سره ویل سبحان الله څوک مشرکانو ته واپس کولی شي چې هغه مسلمان راغلی وي. هغوی د همدې خبرو په جریان کې ول چې سهیل زوی د ابو جندل، هغوی د خبرو په جریان کې ول چې ابو جندل د سهیل زوی په داسې حال کې د مکې د کوزې برخې څخه د مسلمانانو کم ته ځان ورساوه چې په زنځیرونو کلک تړل شوی و. سهیل ویل محمده صلی الله علیه وسلم دا لومړی پیښه ده چې زه د واپس کولو غوښتنه کوم، دا د هغه زوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تر اوسه زموږ تړون لاسلیک شوی نه دی. سهیل قسم وکړه او ویل له دې وروسته به له تا څخه د هیڅ شي غوښتنه ونه کړم، یعنې د صلح تړون به ونشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ته ویل زما په خاطر یې پرېږده د خپل زوی.
سهیل انکار وکړ. ابو جندل ویلې ای مسلمانانو ما څنګه مشرکانو ته حواله کوئ؟ زه خو مسلمان تاسې ته راغلی یم، تاسې نه ګورئ چې زه په څه حالت کې یم. خو د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د وعدې او تړون په اساس ابو جندل مشرکانو ته حواله کړ. دواړه خواوې په دې سلا شوې چې 10 کاله به اوربند وي او ټول خلک به د امن په فضا کې ژوند کوي او یو بل باندې به تعرض نه کوي. او دا یې هم شرط که چې کم قریشي د خپل ولی د اجازې پرته محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشي نو هغه به واپس کولی شي، او که د مسلمانانو څخه څوک د قریشو ته ورشي هغه به نشي واپس کولی. او 6 کال به تاسې عمره نشئ کولی. او څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم په عهد و پیمان او څوک چې د قریشو په عهد و پیمان کې داخلیدل غواړي داخل نشي. نو چې کله مسلمانانو د صلح ظالمانه شرایط او د عمرې او د طواف پرته بیرته مدینې منورې ته د ستنېدو خبر واورید، ویلیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ظالمانه شرایطو منلو ته اړ شوی دی، نو په هغوی ډیر بده اغیزه وکړه او په لوی امتحان کې واقع شول. نږدې و چې ټول په لویه ګناه کې واقع شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابابکر رضی الله تعالی عنه ته ویل آیا موږ ته رسول الله نه وی ویلي چې د بیت الله طواف به کوو؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته ویلي هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي، خدای نه دی ویلي چې همدا 6 کال. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلي هو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کال تعیین نه دی کړی. ابابکر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې خامخا به بیت الله ته راځي او طواف به کوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح د تړون د لیکلو څخه فارغ شو خپله قرباني حلاله که. رسول الله د خپل سر ورخیه. دا هم په مسلمانانو ډیره سخته تمامه شوه ځکه چې هغوی 100 کې په دې اراده له مدینې څخه راوتلي وه چې مکې ته به ننوځي او عمره به کوي. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید چې قرباني یې ذبح کړه او سر یې ورخیه، ټولو خپله قرباني ذبح کړه او سرونه یې ورخیل. د صلح د تړون د لاسلیک کولو څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راستون شو چې په لاره کې الله رب العزت په رسول الله باندې دا آیتونه نازل کړل: انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا عزیزا. ای پیغمبره موږ تا ته څرګنده فتحه درکړه تر څو الله ستاسې تیر او راتلونکي ګناهونه وبخي او خپل نعمتونه په تاسې بشپړ کړي او سمه لار در وښیي او الله در سره خورا پیاوړی کومک وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل د الله رسول آیا دا فتح ده؟ رسول الله وفرمیل هو عمر دا فتح ده وعسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم. تاسې به یو شی بد ګڼئ او هغه به ستاسې لپاره خیر وي. تاسې خو دا تړون بد ګڼه خو دا ستاسې لپاره خیر ده چې مکه به فتح کیږي. کله چې رسول الله مدینې ته ورسید د قریشو یو ځوان چې ابو بصیر عتبه بن اسید نومیده له مکې ورته راغی. قریشو د ابو بصیر د بیرته ورولو په خاطر 2 سړي مدینې ته واستول. هغوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې د صلح د تړون په اساس ابو بصیر موږ سره واستوه. رسول الله ابو بصیر هغوی ته حواله کړ. هغوی د مکې په لور روان ول چې ابو بصیر د لارې په ترڅ کې د هغوی نه وتښتېده. یو کس یې ورته ووژه او د بحر ساحل ته ولاړه. ابو جندل هم د مشرکینو د زندان څخه په تیښته بریالی شه او د ځان د بحر په غاړه ابو بصیر ته ورسوه. بیا چې د قریشو هر سړي به ایمان راوړه نو ابو بصیر ته به ځان رسوه. هلته د مسلمانانو یو لوی چریکي ګروپ تشکیل شو. نو چې د قریشو هره قافله به د تجارت لپاره شام نه بیرته راستنېدله یا به شام ته تله د ابو بصیر ډلې به هغه ټول سړي وژل او مالونه به یې په غنیمت اخیستل. قریش له دې وضعیت څخه په تنګ راغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو هیئت واستوه او د خپل ولی او صلې رحمي په اساس یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې ابو بصیر او د هغه ملګري مدینې ته راوغواړي او هغوی به هم زموږ لخوا په امن کې وي او موږ به یې د واپس کولو غوښتنه نه کوو، یعنې ځان سره یې مدینې ته بوځه. د دې وروستیو ټولو پیښو دا وښودله چې د حدیبیې صلحه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د قریشو د اصرار او غوښتنه په وړاندې تنازل ومانه او کومه چې قریشو د ځان لپاره بریا او غټه لاسته راوړنه بلله او مسلمانانو د خپل ایمانی ځواک او خپل پیغمبر ته د کمال اطاعت په اساس قبوله کړې وه. د عربو په لویه وچه کې د اسلام د چټک انتصار او انتشار لپاره د یوې نوې دروازې پرانستل ول. په عین وخت کې دا صلح د مکې د فتحې لپاره زیری و. همدارنګه د نړۍ د پادشاهانو
د روم، د قیصر، د کسرا، د مصر او د عربو پاچاهانو د دعوت او بلنې لپاره دروازه وه دا صلحه. الله رب العزت د دې صلحې په اړه رښتیا ویلي دي چې وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله وایي شاید تاسې یو شی بد وګڼئ خو هغه به ستاسې لپاره غوره وي، او شاید تاسې یو څیز خوښ کړئ خو هغه به ستاسې لپاره شر او بد وي. الله پاک ښه پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. د حدیبیې صلحه د زړونو د فتحې سبب شوه. د دې صلحې څخه وروسته خالد بن ولید په اسلام مشرف شو. خالد بن ولید د قریشو د سپرو قمندان او د لویو لویو جګړو قهرمان و. رسول الله ورته د سیف الله لقب ورکړی و. خالد بن ولید د الله په لاره کې ښه امتحان ورکه او د هغه څخه کامیابه اوت. الله رب العزت د هغې په لاس شام او عراق فتح که. همداراز عمر بن عاص چې د عربو د لویو مشرانو او قمندانانو د جملې څخه و په اسلام مشرف شو، چې بیا وروسته الله رب العزت د هغه په لاس باندې مصر فتح که. دواړه مشران خالد بن ولید او عمر بن عاص د حدیبیې د صلحې څخه وروسته مدینې منورې ته ورغلل، رسول الله ته ورغلل، اسلام قبول که او بیا یې د مسلماني حق په ښه توګه ادا که. د صلحې دې تړون د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ د اختلاط او ناستې ولاړې زمینه برابره کړه. په دې توګه مشرکین د اسلام د ځانګړتیاوو او د مسلمانانو د اخلاقو څخه خبر شول او د صلحې لا یو کال هم نه پوره شوی چې ډېر خلک د اسلام په دین مشرف شول. د دې نه وروسته اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پاچاهانو او امیرانو ته د اسلام بلنه ورکوي. دا به م واورو خو هغه انشاءالله په بلې خپرونه کې. قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. اوس هغه رسول دی ورسره ډېرې لښکرې دي، ټولې منورې پرګنې دي، بهادرې دي. غږ د الله دی او نارې دي بختورې دي، غږ د الله دی او نارې دي بختورې دي. چغې د اسلام دي زمزمې دي تکبیرونه دي، ګران رسول الله دی ورسره نور لښکرونه دي. فتح د مکې د ور روان سپین کاروانونه دي، ګران رسول الله دی ورسره نور لښکرونه دي. فتح د مکې د ور روان سپین کاروانونه دي، ګران رسول الله دی ورسره نور لښکرونه دي.